که چېرې تاسو هم د خپل ماضي د تریخ یادونو له وجې یا د را روان مستقبل باره کې د سوچونو له وجې نه د انزایټي او ډپریشن ښکاري نو چېرته مه ځئ. موږ چې دا کوم ویب سیریز شروع کوو بالکل ستاسو ته دا ویب سیریز چې نوم یې دی د پاور آف ناو یعنی لمحه موجود کی طاقت. موږ همیشه د دوه وجوهاتو په بنا باندې د انزایټي او ډپریشن ښکاري یا خو موږ د خپل ماضي په تریخ یادونو باندې سوچونه کوو هغه مونږ ډپریشن او انزایټي ته بوزي او یا مونږ را روان مستقبل باره کې هغه سوچونه کوو کوم چې لا حاصل دي کوم چې زموږ په لاس کې دي. مونږ چې دا کوم ویب سیریز شروع کوو دا به د دې کتاب په اصطلاح کې دا کتاب د پاور اپ ناو کوم چې ما ته ډیره فایده را کړې ده او ما ته ډیر څه زده کړي دي. زه غواړم چې د دې کتاب هغه ایکسپیرینسز خپل ویورز سره هم شیر کړم چې ستاسو هم دا ایکسپیرینس وشي چې موږ د په خپل ماضي کې نه اوسو د هغې هغه تریخ یادونه هغه د موږ ځان ته نه مخکې کوو په هغې د سوچونه نه کوو را روان مستقبل باره کې سوچ هغه سوچ چې کوم لا حاصل سوچ دی د سوچونو هغه انبار د موږ سایډ ته کېدو کم وخت کومه ګړۍ چې الله موږ له راکړې ده په دې شکر وباسو دا پروډکټیو کو نو زموږ زندګۍ کې به سکون هم راشي د انزایټي او ډپریشن نه به هم خلاص شو او یو پروډکټیو زندگی تیرول به شروع کو کوم چې اتوماتیکلی زمونږ مستقبل روښانه او دا زمونږ ښکلي اسلامي تعلیمات هم دي. نو که چېرې تاسو هم غواړئ چې د خپل ماضي د تریخ یادونو یا د را روان مستقبل په باره کې د هغه منګړت او لا حاصل سوچونو نه روزو او مونږ خپل نن چې کوم خدای راکړی دی په دې شکر وباسو او دا یو پروډکټیو او ښکلي انداز سره تیر کو نو دا سیریز مونږ سره خامخا